بسم الله الرحمن الرحيم فإن تزوج أمة على حرة في عدة من طلاق بائن لم يجوز. توجه جی بیان د محرمات شروع ده پاگی کی اسباب د حرمتم بیانول یو پکی داو چی ادخال د امی په حره باندې یادم شي کنه نو که حره د چا په نکاح کی امی سره نکاح کی نشي کوله نو مسله دا د یو سړي طلاق ورکړی دی حره لا باین طلاق ورکړی دی اولا په عدت کې دا اوس د امی سره نکاح کی وینځ سره کولی شي کی نشي کوله امام ابراهيم الله رای دا د نشي کوله ولی نشي کوله ځکه هغه خلا نکاح دغه باقی ده د حره او د پاسه په وین زرا ولی دا خو ادخال الامه على الحره شو تاسو پوه شئ او صاحبین فرمایي جی نکاح کولی شي ولی دغه حره چې ده کنه دا خواسم طلاق بین ورکړي حلال ورلنه ده عرف کی دا اوس منکو هم نه ده او شریعت عرف له اعتبار ور کوي نګوس امي سره نکاح کوي کولای شي او ته ګورئ فین تزوج امتن کجن نکاح وکړه د وینځ سره على حره بحر باندې فی عده من طلاق باین اغه حره په عدت کې و د طلاق باین جائز نه دی د ابي حنیفه رحمه الله ويجوز جائز ده عندهم هذا صاحبين بنسباني فتوى امام سے بقول الله لان هذا ليس بتزويج عليها صاحبين فرمای واذا هو بتزوج عليها ودا هو تزوج په حره نه دی نو حرام خدا ده کنه چې حره د بر وین زرا ولی کنه دلته هو امام سم نو صاحبین وای صاحبین وای دلته د حره د بر خو وین زرا نه وسره سی حساب ده یار ها لګی تاو که چې مخامخ نه نو مشکله خو نه ده قبله ته میتهزي کولی ول دا خو جایز نه ده بس ویلک به تاو کوم نو لګی تاو کو د سر ورلا بس به جایز شو او جایز دم کړه شان فقها لیکلي دي چې مخه قبله ته میتهزي کې کنه او د شي سر دي تاو کړی دا قبله ته نه زی به جایز ده مخکې راځي دا بیل قصیدی ښه د دې خپل قواعد دي کوم ته ورسېدلو نو صاحبین فرمای بی دغه آزاد خزه چې دا نکاح نه بار شوی دا حلال ورلنه د سی وایا اوس کې وینځ سره نکاح کوي هغه باندې فرق نه پریوزي لان هذا ليس بتزوج واذا هو نکاح نه عليها د حره د بارا او هو المحرم حرام خدا قوا چې حره د بارا نکاح کې او ورکنه یو سره قسم خوري خزي ته وی والله چې ستاده برابر نکاح وکما ته چې می خزای کنه په خدای قبل واده وکم هغه له طلاق ورکو ولایدت کې واو به بل واده وکو هانس کیږي نه ښا اگر هغه د برخه نه دی کړي ولهذا لو حلف لا يتزوج عليها قسم یو خړلو چې زه بنی کان کوم د غیر برابر خزي سره نه هانس کیږي به هاذا بدی طریقه باندې چې هغه په عدت کې و نکاح بل سره وکي امام سب دلیل وورا ان نکاح الحرة باق من وجه نکاح د حره خلا باقی من وجه عدت کې ده کنه نفقه بلازم ده د اجازه نه غیر بار وتل نه شي پرونم دا خبرې کړې وي همدغه شان فراش لا باقی دي لبقاء بعض الاحکام ځکه باقی دي بعض احکام فيبقى المنع احتیاطا منع به وسم باقی وي عدت پوره شي به خور سره نکاح به وینځ سره نکاح کاوه بخلاف اليمين الکه یمین سره څه اصحابین قسم ولا وسره ذکر کړی و امام صاحب فرمای و یمین کې مقصود دی چې ستا په حصہ کې با ستا د شپې کوم حصہ د تاسو راځي روما دي کې بل خزانه داخلو یمین مقصد دا دی او چې کله طلاق ورکو نو د شپې غي سره تیرول حصہ ختم شو اوس بل سره نکاح کوي ځکه نه حدیث کیږي داخله نه کړلا بخلاف اليمين لان المقصوده ځکه مقصود د حالب داوی الله يدخل چې داخله نه کی غیرها د دې خزنه غیر فی قسمها د دې پیسې کې بل څوک داخله نه کی عدالت نه دنو ولې چې برو ګوري مسله دا د ټول ته معلومه ده حر سری د لپاره جایز ده د څلورو حرو سره نکاح کولای شي همدغه شان د څلورو وینځ سره نکاح کولای شي پر دې وینځي د دې نزیت سره نشي کولای اسانه مسله نه ده وللحر حر د لپاره جایز ده يتزوج اربعا چې نکاح وکړي د څلورو سره من الحرائر والاماء آزاد یو کې وینځي وليس له دلنه د جایز ان يتزوج اکثر من ذلك
چې نکاح وکړي د دې نه زیاتو سره لقوله تعالی د وجد الله تعالی د دې قول نه واړه ولکه فانکحوا ما طاب لكم تاسو نکاح وکړي دا غزنانه سره طاب لكم چې تاسو بیا عاشقانی او عشق بد شي نه دی ښه خو چې جایزي مطلب خوخه دی دا نه چې په یادو در لوي خبرېږي اول شپه به چې کله نکاح کې شپې ورتللی هغه وخت کې به یې نه چې لکه شی مې ښه دی که بد دی او ټول یو کال د کوژدن شوی غریب به دې سوچ کړي چې شی به مې ښه او که بد به مې ما تاسو ویلي طالبان موږ ورته شی وایو ښځې ته هغه اصطلاحات خو مې یاد دي والله نن په سوزکۍ کې ښه شی نه ناست یار والله یو شی مخې له رالی ماړه خو به داړې راله ګډوډ کو خوله کې راله نصفار ګډوډ کو وای هلکه پلانکي ته ښه شی ورسېدلو چې وایي که نه یاره ښه شی مې رسېدلی ماړه شی دې څنګه دی ډېر ښه دی ماړه طالبان ورته شی وایو ښه موږ طالبان یې موږ ورته د خیره دې نه پس شی وایو نو فنکحوا تاسو نکاح وکړئ ما د هغه شي سره طاب لکم چې ستاسو خوښ وي من النساء د شیینو نه مثنا دوه وثلاثه درې ورباع څلور جمع کې به نه ګورې داسې نه چې 2 او 3 5 او 4 نه لکه دغه شان ابن ابي ليلى او شیعاګان وي دا ټیک نه کوي مخکې راځي والتنسيس على العدد اعتراض دلته خو نه دی ویلي چې دې نه سیوا نشي کولی ویلي دي به منګه وجوه فاسده وکي ویلي دي کنه مفهوم مخالف کله معتبري کله نه نو په عادت کې مفهوم مخالف معتبري کذهن کې وي اول وجه فاسده کې قصې کړي وي پوهیږي عادت تل د مقصود عادت دی بلکې اسامي کې منګه د نص په بیان کې دلته ویلو چې نفس نکاح کې ظاهر دی او په بیان د تعدد ازدواج کې دا نص دی خیالم دی کنه برهله قصه په سنره مات کو خودم براته چې دلته مقصود بیان د عادت دی او عادت کې چې څه بیان کړی دی نه علاوه کوم عادت یې ټیک نه وي و التنسيس على العدد نص په عادت باندې ذکر کول یمنع زیادت علیه دا من کوي چې زیادت په دې عادت باندې من دي 15 شپږ من دي امام شافعي رحم الله فرمایي توجه جی حرود څلور سره نکاح کول شي ټیک ده خو کله وینځو سره نکاح کې فقط یوې سره به کې ولی وینځ سره نکاح کول دا بنا بر ضرورت دی او ضرورت چی یو اجتماع ماده د ضرورت تقدر بقدرها په یو وینځ باندې پوره کیږي نور به سخن ناخلی اورا وقال امام شافعي رحم الله فرمایي لا يتزوج الا امه واحده نکاح بن کې سره مگر دی ویند سره وللانه ضروري عنده ذکر دی ویند سره نکاح کول دغه بنظمانه بنا بر ضرورت دی والحجه علیه دلیل دغه د خلاف منګ د پاره ما غه آیات د تلاونه کوم چې منګ تلاوت کو سی ویلی فنکحوا ما عام د کوم ویلی اسامي کې پام په سیغو کې چې د عام د سیغې څو سیغې دي 12 هغه کې و ما وا نو چې عام دي عام خزو تم شامل له آزاد ہوتا و وینځو تم شامل له پیږي او دغه شان من النساء اخره کې راغله کنه او جمم صيغه د عامه کې خېلني دغه به دوړو ته شامل له او کني مني د زهار په بیان کې وګوره الته نساء لفظ راغله دي او تم مني چې وینځو آزاد دوړو ته شامل له اذ الامه المنكوحه ذکا وینځي منکوحه ينتزمها د شامل له اسم د نساء من النساء كما في الزهار کې مده سده خري مخکې راځي ولا يجوز للعبد برغوري غلام د پاره څو خزي جایز دي کا د وینځ سره نکاح کې یو کدا آزاد سره کې دوه ولا جایز دي دوه نه زیات من دي ځکه دا نعمت دی چې درې د خزي دي جایز شي څلور دي جایز شي او د غلام نعمت د اور په مقابله کې نیم وی کنه نو اور لا څلور دي غلام له بچوي دوا او مفتي صاحب ته دی وی دا مسلې زده کوي ولا يجوز للعبد او تشبدي شي خو کار نه کیږي چې رټه دی لګولي غا څوک دغه وګدیا نګدي خو خپل قصه را پوري وي یو دلیل او دوه لکه صبر وکړه دا درې دلیل او څلور دلیل پنځه دلیل دا مسلې به مزده کې کنه څه خو نه کی ولا يجوز للعبد جائز نه د غلام د پاره یې تزوجا چې نکاح وکي اکثر من اثنين زیات د دوونه وقال امام مالک رحم الله فرمای او غلامم څلور کول شي وی وی دا دوه خزي کول درې کول څلور کول دا د نفس انسانيت د پاره دی هغه غلام دی او کوهر دی نو انسانان دي يجوز جائز لانه في حق النكاح ذکر امام مالک رحم الله فرمای
وی په حق د نکاح کې غلام چې نه بمنزله الحر دی عنده دغه په نظمانه حتی ملکه دا لانه کی اټ لګولې امام مالک صاحب ته راځي کړي غلط یې کړي ده لانه غلام چې دی په حق د نکاح کې بمنزله الحر دی عنده د امام مالک صاحب بنز د څه بګارو دلته اټ په لګولې حتی ملکه دلیل دا دی غوي وي د مولا دی اجازه د غیر هم دا صلاحیت شته چې نکاح ځان لوکي دا غوړای ده ولی وې دا آزاد دي چې موږ وینا مولا اجازه نه غیر نکاح کیږم نه حتی تر دې پورې ملک او چان غلام مالک د نکاح دی بغیر د اذن د مولا ولنا موږ وتوایو مولوی صاحب دا خبره مې کړې و ان الرق منصف رق نیمون کې دی نعمت لرا فیتزوج العبد اثنين نو غلام بنکاح کې دوه سره هر به کې د څلورو سره اظهارا لشرف الحريه دې لپاره چې اظهار وشي د حریت د شرافت چلک استا نعمت کامل لیته څلورو سره کولې شي پتن لګي په کنه خو به آسان سبقونه دي نسی دا کنه موږ یاسم دا تور زی وو تور زی چې وې کنه صحیح تعبیرات کې به طالبان پويږي مخکې راځي فإن طلق الحر إحدى الأربع طلاقا بائنا لم يجوز له أن يتزوج رابعة حتى تنقضي عدتها توجه جي یو سړي څلور ښځې دي ویلې طلاق ورکو طلاق بائن لا په عدت کې ده او اوس بلې سره نکاح کوي کولی شي کنه موږ یې نشي کولی دا کنه نکاح کې ده او بلې سره چې نکاح کوي پنځمه به جوړ شي پوهېږئ نه نشي کولی امام شافعي رحمه الله وایي ویلې چې طلاق ورکو بائن قاطع موجود شو قصه یاده ده کنه قصه ختمه شوه د هغې هغه ووتله اوس یې نکاح کې درې ښځې دي اگر چې هغه یوه څلورمه لا په عدت کې ده خو نکاح کې لا درې دي بلې سره کوي کولی شي رابعې سره کولی شي چا د ښځې نوم دی هلکه فرمان ستا د نه نوم خو رابعه نه وي فرمان پشاني د نه نوم یې رابعه وي وګورئ فإن طلق الحر کچرې طلاق ورکي آزاد سړی احد الاربع ولره طلاقا باین ورکی لم یجوز له ولا جایز نه ده ای تزوج رابعه چې د رابعه سره نکاح وکي حتی تنقضي عدت کتر غون شو لکه چې ستالو بد سیدا حتی تنقضي عدتها تر دې چې عدت پوره شي په دې کې خلاف امام شافعي صاحب ته ثابت دي او دا مسله خور له یو خور د اغیله طلاق ورکو لا وخت می چې عبارت ویل بهم چې پرې خودو او په عدت کې نو بل خور سره نکاح کوي دا غي نظیرو تیر شي وګنه او دا نظیر د نکاح د خور د پیدت د وخت کې قال امام محمد رحم الله په جامع صغیر کې فرمایي وان تزوج حبلا من زنا جاز النكاح ولا يطو حتى تضع حملها لك بروغريجي یو خزه د زنا یې کړی دا او لا حامله شوی نه ده نه د دې مسلې حکم دا دی که څوک زانی ور خپل نکاح کيم کولای شي او قبل څوک ور سره کيم کولای شي یو دغه مسله ده یو زانیه ده مزنیه او هغه حمل د زنا نه جوړ شوی خېټم پړ سي دلې دا نو که زانی ور سره د خپل نکاح کوي کولای شي او به وتی کولای شي دا مسله مزه شو دلته دام نه ده درې مدل ذکر ده یو زینای دا چا وته کړي د زینای ور سره کړیو بلار بشوي دا اوس سره نکاح کوي کولای شي کنه او نکاح کولای شي موږ حناف وایو البته وته به ور سره نه کوي پوه شو بنوري قصه کو غره وان تزوج حبلا کې اوسره نکاح وکي د بلار به سره د زینا نه جزن نکاح جایز ده ولا يطؤها د ریکارډ کې چې تخز یو ری کنه نو هغه توای چې بس مونږ سړي مونږ دا خبري کو خپل مینس کې تاسو تم کډاري کوي نه مم کوله خمغان باندې کو سره ویږي کنه نو خپل خواندانو مخ کې ما ورې به وي یا د سړو مخ کې دا سره امي مولا سره سر شوي دي وګوره حبلا بلار به ته وای نو اسمن څوک وین تزوج کني کاوي کې د بلار به سره د زنا نه نکاح جایز ده ولا يطؤها او د بل معاملې به ور سره نه کوي حتی ته اوس دا وګوره څومره د صيغه استعمال کړه د بل معاملې هکذا من غلط ویلې نو بجوړی معاملې به ور سره نه کوي حتی تضع حملها تر دې چې حملي وځي کو به دې ور سره د بل لوبم کوي او هذا عند ابي حنيفه رحمه الله ومحمد بيدار طرفين رايد او مفتابه رايد امام ابي صبر رحم الله فرمایي دا نکاح فاسد ده حامله د زنا سره کڅوک نکاح کوي نکاح څه ده خو نکاح کې فاسدم باطل دا براله چې تراشي به وچیړو پوهه شولې په مفتابه رايد طرفين ودا او کچري یو خزي حمل له خو ثابت النسب دې مطلب شبهتن وسره زنا شوی ده پوهیږي به خو حمل ثابت النسب ښه
او یا خاون وفات شوی دی مثلا یا خاون طلاق کړي او حمل دی په سره څوک زنا نکاح کوي ولا به نشي کولای پر حل دلته چې کوم صورت لګي غدا دی چې ته ور سره زنا شوی ده خو شبهتن ور سره شوی شبهه مثلا د ویل کزما خزر غیب ویل کزما خاون دی او دا مسلې را روان دي او لو به وکړه حامله شولا نو اوس دا بچی چی دغه سړی د چا چې وته کړي ده دا زنا نه ده دې صورت کې د خځې سره څوک نکاح کې ټول اتفاق دی نه کیږي حمل ثابت النسب دی مخکې راځي دا کوم نور صورتونه مې ویل طلاق والا او د خاوني وفات شوی ده خو عدت کې هغه تیر شوی ده مسله نه ده وان كان الحمل كشري وحمل ثابت النسب ثابت النسب فالنكاح باطل بالاجماع کجې مخکې مسله کې د امام یوسف سے دلیل سره تاسو لږ ګورئ امام یوسف سے دارومدار د حمل لور کوي وي توجه جماعت ګورئ که حمل د زنا نوي ام دغه حمل څه نقصان شته څه ګناه کړی ده خدای الله بنده دی بهر حال او که د نکاح نوي دوړ یو شان حیثیت دی نو څنګه چې د نکاح نه حمل وی کنه زنا نه دغه خزي سره حامله سره څوک نکاح کوي نه کیږي نو که زنا نه حمل وی څوک سره نکاح کوي نه کیږي هغه ټول هغه د اکرام د چا کوي د حمل کوي او حمل کې قابل اکرام دی بهر حال پوه شئ او طرفین هغه د چا چې حمل د چا نه چې حمل دی دغه اکرام کوي نو کاغه خاوند دی زوج دی بس قابل احترام سره دی بای دا حمل د دنه دی تر څو چې حمل د دنه د دې حاملې سره باندې کانه کې او که حمل د زانی نه دی وای زانی چې دی قابل اکرام دی نه نکاح کوي ور سره خیالم دی کنه وګورئ لابي يوسف رحمه الله ان الامتناع چې د فل اصل کې لحرمه الحمل د حقیقت کې د حمل د عزت د وجنه د حاملې سره نکاح ټیک نه وهذا الحمل او د زنا ولا حمل دلته چې دا هم محترم دي کنه لانه ولا جنایت منه ذکر د جنایت خو نشته دی ګناه خود نه ده کړی ولهذا دغه وجه د کنه مولي سیب څوک چې د زنا ولا حمل ساقطي نشي ساقطه ولې بيد اولی خو ملکیته لم يجوز جایز نه ده د اسقاط تعالی چې کله څلور مشته ته نه رسیدلې اذاني جوړ شوی روح پکې نه راغله او که څلور مشته جوړ شوی وي ما اذای جوړ شوی روح پکې راغلی به نشي ساقطه ولې څلور مشته دي او که دغه تلانی رسیدلې به وي ساقطه ولې شي او مو متأخرین لدام وای چې دلته کې وجنې د زنا نه حامل شي نو دا غټ فساد پیدا کوي حمل کر څومره بس لري کوي کني نور مړی پسکیږي وګورئ ولو ما صاحبین در طرفین وی ان هذا حامله د زنا چې دا من المحللات بيدا د محللات نه دا وحل لكم ما وراء ذلكم کې نام راغلی دا د نست وجنا او حرمت اصل کې چې دا منګه چې د حامله سره وایو نکاح مکه وادا چاته ګورو د چا چې حمل لغه ته ګورو هغه خاوند دی لکه مکه او دلته څوک دی دلته غزانی دی او قابل اکرام دی نه وحرمت الود کم دی بنس وحرمت الوتی چې دا دغه ځای دی کنه دا خو معنی دی ویلي نتا سوچ نکاح جایز غنی وته ولې جایز نه غنی طرفینو وی جی حدیث کې راغلی دی چې پردې فصل به بخپل وبونو وبکیخه دغه حمل پردې فصل له او تی وسوته کې خپل وبو مانی وبکی دا هټیک نه کې دی وجنه وته باندې کوي وحرمت الوتی چې دا کله یسقى ما زرع غیره د دې لپاره د چې خړوب نه کی دا سینه چې دیر پر چې خړوب نه کی وبد د فصل لغیر ویږي کنه بده مټه لانجه د تاسو حناف خوایي کنه چې کله حمل جوړ شي نو به درهم خل بند شي به چې کومین راضي تاسو ته هیزم نه وای دا څه ده کنه وای دا درهم نه راضي رحم خل بند ده نو چې به حمل جوړ شو نو سړی چې څوک وته کوي دا منی الته څنګه رسیبه په سوال پويږي جواب کوي ته جی وای په دې دغه کې رسیبه دي مساماتو کې رسی منی الته نو مساماتو کې وینه ولې نه راوځي یار وی جی رحم چې ده کنه د جذب کوي ښا رکاږي راکش کوي د ماجرو افغانانو خبره نغه منی ځان ترکاږي څه کوي اور چې وینه بار راوځي هغه لاندې نه بار نه څوک رکاږي نه ځکه نه راوځي خپې ولو بو تکړه کوم دې ته ورسېدل او امتناع په ثابت النسب کې لحق صاحب الماده او ولا حق حرمه للزاني
دا خو څه احترام نشته. فإن تزوج حاملا من السب لک بر وګورئ مولوي صاحب کافرانو باندې حمله وکړه د هغې نه مې یوه زنانه قید کړله هغه حامله ده او څوک ورسره نکاح کوي کولی شي که نه وایي نشي کولی ځکه د هغې حمل غالب ګماندار دی چې د خپل خاوند نه وي او ثابت النسب حمل حاملې سره څوک نکاح نشي کولی. فإن تزوج کچری نکاح وکړي حاملې سره من السبي د قیدینو نه نکاح فاسده ده ولأنه دغه حمل چې دی دا ثابت النسب دی. مولوي صاحب بر وګورئ یو مولا دی دغه ام ولده ده ام ولده پیژنئ راځئ د تعریفونه لږ وکړو ما ته متوجه شئ. یو عامه وینځئ یو ام ولدی ام ولده هغه وینځې ته ویلی کېږي توجه چې مولای وتی کوي وتی کوي وتی کوي وتی کوي مړه بس درې پسې ورځئ څومره وتی کوي څومره تاسو له خوند درکوي هغومره الفاظ وایي بیا حامله جوړه شي بلار بشي بیتی بچے پیدا شي توجه پورا تعریف دیکھا وتی کی یو بلار بشي دوا بچے پیدا شي درې بے داوو کی د ازمانه دی دینه پس دا وینځ ام ولده جوړه شوه او که بلنډو وایي کله چې د وینځې بچې پیدا شي ام ولد داوو کی د ازمانه دی دینه پس دغه وینځه څه جوړه شي ام ولده. او که وتی کوي بچې لا نه دی پیدا او یا وتی کوي بچې پیدا شي خو داوی ونه کړه چې ازمانه دی بل دا د پلانکي نه دی بل څوک یاد کو یا یاد کړی مې د خداوی ونه کړه بهرحال چې زمانه دی دغه وخت پورې دغه ام ولده لا جوړه نه ده پته نه لګي پوه شوي که نه عامه وینځه او ام ولده مو پېژندله بهرحال اوس راشي یو سړی دی دغه ام ولده ده مطلب بچی ته پیدا شوی دعوې کړی د ازمانه دی اوس دقه وینځه بل چاله په نکاح کې ورکوي ورکولی شي که نه شي وایي دا نکاح باطله دی نه شي ورکولی ښه وجه څه ده چله چې په نکاح ورکړله دغه منکوحه شوله نو اوس دغه فراش شو او آلریډي د مولام فراش دی ام ولده خو د مولا فراش نو په یو ښځه د دوه کسانو فراش شوله د دوه کسانو ښځه شوله بیا الفاظ دیګر دا صحیح ده نه ده صحیح پته نه لګي پوه شوئ که نه فراش تعریف به پکاري که نه فراش چاته ویلی کېږي توجه یوه ښځه په داسې حالت کې کېدل چې د هغې بچی پیدا کېږي او چاته منصوب کېږي چې دغه دی نو دا ښځه دغه فراش دی نه پوهېږئ لکه د ام ولدې چې بچی پیدا کېږي دی نه بس که مولا وایي چې زما دی او که نه وایي بهرحال د چاته نسبت کېږي مولا ته کېږي د منکوحي بچی چې پیدا کېږي نسبت یې چاته کېږي خاوند ته نو دا د هغو دپاره څه ده فراش ته بیا د فراش څلور اقسام دي او دا به مو وایو نو توجه ده یو فراش قوي یو متوسطي یو ادنی یو اقوایي فراش قوي د منکوحي والی یو سړي ښځې سره نکاح وکړه دا ښځه اوس د فراش دی څه مطلب د هغې چې بچی پیدا کېږي دا به د خاوني دا قوي دی څه دی بچی که پیدا شو دا دومره قوي دی که دا وایي زما دا داسې ونه وایي چې زما دی بیا به هم د دی یو که دا وایي زما نه دی بیا هم دی کله به نه چې کله لیان وکړي را به شي دا زمانه دی او بیا لیان وشي هله به د ده نه ګټ کېږي دومره قوي دی پوهېږئ پې دویم فراش متوسط دی دا د ام ولدې دی چې بچی پیدا شي که څه هم نه وایي د هغه دی خو که وایي زما نه دی بس نه دی لیان ته ضرورت نشته د هغې نه کم شو که نه او دریم فراش ته عامې وینځې دی عامې وینځې نه چې بچی پیدا شي له ام ولده شوې نه ده دا دومره کمزوری دی تر څو ویلي نه وي چې زما دی تر هغې د دی هم نه پوه شوئ پې او بل فراش اقوا دی یوه ښځې له طلاق ورکړی په عدت کې بچی وشو دا داسې فراش دی چې دا یې په هېڅ طریقه د ده نه نفي کېږي لیان خو نه کېږي عدت کې بینې ښځې سره چې لیان کوي نه کېږي ښه پوهېږئ که نه تاسو وګورئ شی هم اوږد کړو فإن تزوج حاملا دغه دی که نه نه وإن زوج که چېرې مولا بل په نکاح ورکړي ام ولدې خپله ام ولده وهي حامل منه حال دا چې هغه حامله وي د ده نه فالنکاح باطل نکاح باطله ده ولې لأنها ځکه دا ام ولده ده فراش لمولاها دا خو فراش ته چا دی دا ام ولده خو فراش پوهېږئ که نه بیار د مولا فراش دی څنګه فراش دی واوره حتی یثبته تر دې چې ثابتېږي نسب ولدها نسب د بچی د دې ام ولدې د چا نه منه د مولانا من غیر دعوت بغیر دغه د دعوې نه ما ویل ام ولده کې دعوې ته ضرورت نه بچی وته که نه پوهېږئ پې
نو فلو صح النکاح کچری دا نکاح صحیح کو څو فراشه بجم شي دوا لحصل الجمع بين الفراشين حالانکه دا ناروا ده البته توجه دا فراش چې کنه د ام ولدی والا ما تاسو لکم فراش دی متوسط نو کوه ازمان نه دی بس به قصه ختم شو به چې د نکاح ورکول شي وره الا انه غير متاكد دمره چې دا فراش متاكد نه لري حتى ينتفي الولد بالنف دلته ولد بنفي نفي کیږي لئان ته ضرورت نشته لئان خزي سره کېدا خو ولادت من غیر لعان فلا يعتبر ما لم يتصل به الحمل ترڅو چې حمل نه راغلی ترغیب پورې بدی فراش لا اعتبار هم نوي ومن وتي جاريته ثم زوجها دا غي سره تړلې مسره ما تلک برو ګور یو سړي وینځدا اسی وتی کوي خو له ولادت نه د جوړه شوی تاسو نور قسم باندې پويږي او به د قوین ز چاته بنکا کې ور کړل جایز ده کنه جایز ده پویږي به ولی جایز ده وی لا فراش جوړ شوی نه دی او کو دومره کمزور فراش ته څنګه چې بل ته بنکا کړه دا ختم شو فقط یو فراش رااله پویږي به ومن وتی جاریته او چا چې دا بللو بکړي و د خپل وینځ سره ثم زوجها او به دغه نکاح کړل بل چاته جاز النکاح ولي لان ليست بفراش لمولاها دخل تر وسه متوسط فراش نه ولانه جوړ شوی فإنها لو جاءت بولد زکه کچری دی وینځ بچي وشي مولا ویلی نه چې زما دی د مولا جوړیږي لا يثبت نسبه نسابتيږي نسب دغه مشوم د مولا ته من غیر دعوت بغیر داوینا البته دومره ده توجه جی یو خاون باندې بکار د چې استبرا ورلو کی څه ورلو کی استبرا څه ته ویل کیږي طلب د پاکي لغوي اصطلاحي تعریف چې کله یو وینځ د یو ملک نه بل ملک ته منتقل شي نو یو هیزه پوری او امداسه پرې خودل چې پته ولګي چې حامله ده کنه د دې څه ویل کیږي استبرا الا ان علیه مگر بده مولا باندې لازم را استبرا دلته علیه که تاسو کې مولا لګولې ده کنه ده نصر کې دا خاون ما دل ضمیر خاون تراجه ده خو مفتابه راي دا د مریسه په مولا واجب دا ول یومش خرڅې دي مخه بل بنکانه ور کوي یومش دې د څه وساتي چې هزیراله پته ولګیدل چې عامل نه ده اوس چاله بنکا ور کی نبی دا صحیح کیږي الا ان علیه اوس مولا ته صحیح کیږي اي استبر چې استبرا ولو کی سیانه لماهی اوس صحیح کیږي الا ان علیه مگر دومره دا چې په دې مولا لازم ده چې استبرا دې جنې وکي سیانه لماهی دې لپاره چې د وب محفوظ شي او دا خبره وی واجب د مفتابه را ادا ده واذا جاز النكاح فللزوج ان يطأها قبل الاستبراء دا خبره زرزري کو نکاح خو جایز ولا کنه نو خاوني وته کول شي کنه وته کول شي ټیم پوره دې څنګه چلو نیمه کې بریدو دا بده سیله کې چې تاسو نور پته رچ نیمه کې بریدي دا ورکه کې بس نیمه کې ډرامه به په خوا بنیمه کې بده سیله کې بری خو دل چې وسو سوال وته خلک پته مو چاله کده کې خو بچ کیږي